جی ورپسې بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا تصدق على نبي وهو لا يعلم وإن حدثنا بما حدثنا حدثنا من اليوم الآخر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل تصدق عن ولم يستعن فقط يتعلم وتصدق على النبي فقال الله باب إذا تصدق على نبي وهو لا يعلم نفلی صدقه و مالدار له ورکول شي او غني له ورکول شي بس د ماده متوجه شي نفلی صدقه مالدار ته ورکول شي او غني له ورکول شي په دې کې هیڅ اختلاف نه ولاږي ورته صدقه په دې ډول اتفاق دي چې دا په مالدار له ورکې غني له او دا په فقراء له ورکې انما الصدقات للفقراء والمساكين دا غیر مراد دا نفلی صدقات نه دي ورته صدقات دې مراد دي اوس مثلا یو سړي صدقه ورکړه یو انسان له دې په ګمان وکړ چې دا سړي فقیر دی د دې د ګمان وکړ یا هغه ورته وایي چې د فقیر ما اما زکات شي رستو پتا ولګي دا ورکول نه رستو چې دا وګړي دي نو آیا دا زکات یې شي دی او کنه دې شي زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صحیح زکات دوباره ورکول ته ضرورت نشته او زموږ صاحبین وایي چې نه زکات نه لري دوباره د اعاده کې چې زکات د فقراو لپاره او د خدا غني لپاره امام صاحب وایي چې زه په دې مکلف نه چې د باطن امور مالک کړم ما ته ظاهر کې فقیر ښکاره شو یا د سړي ما ته وایي چې د فقیر ما غفلا خلاص دې په شکل پېښه ٹھیک شو او د امام شافعي رحمت الله علیه احمد بن حنبل په دوه قول دي یو قول دی امام صاحب سره قول کوي او بل د صاحبانو سره قول کوي زموږ فقها دي چې د دې دوه قولونو مخکې متأخرین فقها یو تثبیت کړی او دې معلومات وایي کله د ظاهر ګمان داو چې سړی غني فقیر دی یا هغه سړی ورته وایي چې د فقیر ما او د زکات ورکړو نو ګورستو غني ښکار شي د زکات شوی دی د امام صاحب قول لباجل تعامل کو او که تفتیش نه دی کړی ٹھیک شو خبره تفتیش یې ونه کړ یا په خپل غالب ځوان نه د دې زمانه بس فقیر وي غالب ځوان ته اعتبار ورنه کړ او بیا زکات ورکړ او رسو ته پته ولګېد چې نه سړی خو غنیو نو بیا د صاحبانو قول له ترجیح ته اعاده زکات چې په دې خبره پوه شئ زه اوس مخکې راځم دی وایي چې نبی علیه السلام قال کو فرمایي یو سړی لا تصدق النبي صدقه ده دغه صدقه ورکړه دا یو فیصله وکړه پټه ورکړه د خلکو په خرج د صدقه دي او د عافیت صالح ده صالح له ورکړه په ضرورت کې صدقه ورکوم پټه ورکوم چې څوک خبر نشي چې صدقه راوړستا یو سړی مخې له ورغی د ورکړه بس هغه چې صالح له ورکړه خوري به مان واصبحوا يتحدثوا خلق دا خبر الله تصدق على صالح ممکن ده چې صالح مذکور ویلي خبر یا به خلق ته ویلي او خو به خلق مال څخه به مان لاته بلا پیسې راځي نو دې څه د پاتو له او داخله ما مال لا برباد شو لا ما خو صالح لا صالح غریبي زکات کیږي صالح نه کیږي او بهتر دادې چې د زکات او صدقه صالحینو نیکانو لوري نبی رسول الله فرمایي چې سامان نیکانو د دایره بهتر خبره او په دې کې فقال اللهم لك الحمد يا استاذ سنادا چې ما دې توفیق د صدقې ورکول ولا تذكر احسن مثلا صالح لله نیک لته خبره يرلا صدقنا بصدقه يوبل ورکو فمضبوط صدقه ورکو وخرج بصدقه وضعف يدي وخذ مخلا ولا غير أغزانية وخطأ فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية اللهم لك الحمد لله لما تلقيت في الصراحة على زانية تصدقت على زانية ما هو الوار يوم أنك لا تلقان اللهم لك الحمد على زانية جملة مستعرفة زانية تصدقت على زانية فدي حمد درج ذالي لم يورق عمل صدقه مطلق لا نولي لك بلوات مطلق أسلي أعلى ذاتية بلوات ذلك أعلى ذاتية إنه برامش وذلك ماشي قال تدير كده لا تصدقن بصدقة فقد بصدقة يوم سليم خلا ولا تجد ما تفقد كما قدوان ما تكون مالدار
في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد ورصح على صالح على صالح وعلى زانية على زانية وعلى غني لا تشرك وأوتي رسل وتوشي فمنام كي فخوف كي وتكشف شو وقيل له أما صدقتك على صالح الخبكي فلعله أن يستعد بعد صدقته في شغله فاصل مال وإغلاق بمن الشيء أجل وأما الزانية فلعل أن تستحب عن زناها لك زنا خلق مال لك مال وتملوش بزناها وقشي وعلى غني ولعله يعتبر يا أي يعتبر لبني برطواني فيلزم مما أعطاه الله عز وجل هو زمالدار زنور کو وغمالدار کو لازم ورکو ما دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دې حدیث مقصد سو دې حدیث مقصد د رسول الله مبارک دی چې به تر خدای چې زکات یا صدقه یو نیک کړی وکړه لیکن که یو ستړي یو ځادی له ورتي په دې نیت باندې دا چې د جنان نه شي دا بیا د ثواب لري سارق له ورتي په دې خیال باندې دې تر صدقې نه شي ویږي نو دا جان د ثواب دی او غنی له ورتي خو فرضینه نفلی دې لپاره چې د شرمېږي او حیا به حیا شي او دې سبا صدقې ورکړي نو لا خبره ده ویږي او امام بخاری دا معلومه کړه چې دا صدقه علی الغنی وا غنی باندې چې په غنی باندې صدقه وکړه په غنی باندې الله وخت دې فکر په صدقه دې شوی الامام شافعي دا یو قول دی احمد دا یو قول دی او د امام صاحب او موږ دلته کې د صدقې د فرضي صدقه نه اخلو موږ کوم صدقه اخلو نفلي مثلا مخلاص شي شابه إذا تصدق على يوم ولا يشعر وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا قال حدثنا عبد الجليل عن ما في هذا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه ورکړه زویلا پتہ ولګی دا خو زوی دا څنګه دی ریس مثال د څنګه دې مثال داو چې دا زکات ورکړي دا چې غریب دا ورکړه هغه د زوی لا ورکړي پیجندې نه چې دا د مالدار زوی رست پتا غزی بابا ته بابا مال په چا زکات راکړي چا درکړل ګلدین تا دې خدای مرتا سره د ما تنوي یاد کړی نو د دې مثال څه شو دی باندې د ټول علماء اتفاق زکات نشو زکات نه چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عمدہ صاحبین سره مرګري وګوره امام بخاری کو نو ځای الته لا يعلمون الته لا يشعرون ټول فرق د غنی خو پته نه لګي او د دوی پته لګي چې غفلت سره راشي دا شعور منتفی دی غنی خو معلومه په دلایل به معلومیږي خو بیا ته پته کې دا غنی دی او کنه دی او زه خو هر چا ته معلوم دی دا ما زوی دلته کې لا شعور او غفلت شعور منتفی دی علم مستقل دی شعور منتفی دی دا به دی انا ابي وجد وقال يا من كان يقال وقال يجب اخرجنا لا يقول نبی اسلام وانا یوماو معنوی لار میں اوکو چې یزید دی جد میں اوکو چې احناس دی دا مو یو دی بیا کړی دا خپل یو من خلاص وي له من خلاص کړی وخطب علی فانکحنی خطب علی سمانا خطب علی وچې په خبر باندې خطب خطب لفظ دی دغه خطب علی لفظ دی خطب علی ایجی د خطبه نه ماخوذ دی مال پیغمبر په خپل خزه کړی پان ته دیم درې من خبر خپل پیښ دی وخاصم تو دې یو نو د خصومت کړی زموږ لپاره فیصله کړی دا درې خپل خصومت شو وصول وکانه نبی یزید خپل جنانی تصدق بها وضعها عند رجل في الفرس یو سړي سره کې خاوري هغه وکیل تا فجئت فاخذتها امالا فاتت بها لا تمر فقال والله ما إياك أردت الطعم من النبي مراد كلمة بخطا طالع ولذلك إذا شغلت في جنبنا فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعس خصومته فقال لا كما نبيت يا يزيد استطواب شو ولا كما أخذت يا معك وذاك ما صدق لا وردين لا نفلي صدق لا نفلي خار نفلي صدقة لو تفتش فإن يقول العلماء استفاق لي فرضي صدقة دا چا نکیږي په اصول او په فروع هغه انتواچ په اختلاف کې نشته اصول څه دي بلال زکات څه ورکول نکل نه شي ورکول په نکل من جانب الارض او من جانب الحب دي ته پیدا دي مور نه شي ورکول ته پیدا د مور یا د بلار مور میا
فمن جانب الأبد ومن جانب الفوق نشي ورکول وإن علا اصول دقا او فروع استانه پیدا زوی له نشي ورکول لور له نشي ورکول د زوی اولاد لا او د لور اولاد له نشي ورکول اگر ته فقرا ولي نه دي د دې خلکو په خپل حق دی هغه د ورکا نو اصول او فروع لا نشي ورکول رور که غریبي زکات ورکول شي خور که غریبي زکات ورکول شي روانه فرایلا مامالا د تروزیلا بهتر دی ولی لکه چې رحیمی ده او فقر دی دوسې دی نشي دا به بهتر دی د خور د سره په کور کې دننه اوسېږي شریکه د سره اوسېږي نو په خپل ذاتي مال کې د پلار شریک مال کې زکات نشي ورکول د پلار شریک مال کې وداني سره نشي ورکول او که ذاتي ستا خپل مالي ګټه لري نو خور به ورکول شي بلکل ورکوه هغې له جامې ورکړه هغې له پیزاب ورکړه هغې له نقدې پیسې ورکړه ستا کور ته محتاج ده په کور کې اگر چې تا سره کبې شریک ده اگر چې تا سره د کور شریک دی خو محتاج ده مسکینه ده فقیره ده ډېره مستحقه ده چې زکات ولا ورکړي دارو درملو ته به ضرورت وي جامې ته به ضرورت وي بچو له خو ورکړې اور نه خو دومره شی نه ورکړي نو زکات ځان استحقاق لري خو یاد ساتل اصول فروع د غریبانانو وي هغې د زکات ورکول ممنوع دي بلکل او که ته غریبانان دي حق د سر دی ولا ورکړه لا غریب دی حق د مالو کړی دی دوی وسیع غریبانان دي ولا ورکړه د خپل حق شته کنه هغه ولا ورکړه زکات نشي ورکولی صدقه فرضیه نشي ورکولی ضرورت پسې شته صدقه بالیمین فقیه دا خپل اتفاقي دي احترازي نه دي او څه معنی دي یمین یو دا فقیه ورکو مستحب ده او یا دا چې بالیمین فقبل ورکړه بل ځای په لاس مو ورکړه تو باندې ته د بل چا په لاس زکات ورکول شي د بل چا په لاس صدقه ورکول شي په نصیب کې ورته شي وإبراهيم فقال أخاف الله ورجل فقال فأخاف وقتل يقام معلومة يقاتل برجل ورجل ذكر الله خيرا قال يتسوق لي ويري كذا وإن قال حدثنا علي بن ذلك قال كلام من معروف من حديث قال ولا حديث ما كنت أن يقول صلى الله عليه وسلم رجل معلق قلبه بالمساجد تمثل بيخبر کار کې مصروف دي کوټ جاری کوي زمیندار کوي تجارت کوي او درې ویزان معلق معنا څه چې کله بانګ وایي چې د جمعه هغه منتظر د صلات چې مخکې تیر شوی د حکومت په صلات کې دی نو فقهاو یې درې معنی لیکلي د انتظار د صلات په حکومت په صلات کې دی یو معنی دا ده چې یو مونځ وکړي ورپسې د بل مونځ انتظار کوي یو معنی دا شو دویمه سره چې د مانځه نه مخکې لاړ د مانځه انتظار کوي درېیمه معنی دقه ده چې خپل کار روزګار کې مصروف دی او اذان دی چې کله باندې ان شاء الله جمعه نو دا حکمت په صلات کې شرط دی يقول تصرف أحد يجعل القرآن يمسر الجلد وسيم يقول الجلد في هذا الأيام يخرج عنه عمل يوم الأحد فيها رغم أن أمر موجود تقول لنا بنفسه وقال ابو مرحب النبي صلى الله عليه وسلم نو لقبلتها اوس به دې مناسبت سره اگر مناسبت دا چې يمشي الرجل بالصدقه عموما خلق په خلاف ورکړي خلاف کې ولل کوي او یې زما قبل معنا کې درته وکړه چې یمین به معنا څه ده خپل دا ګره خپل دې معلومه شو او دې اجازه نه تاسو پرون بده وره باور من امانه خادمه امام بخاری دې تسریع نه معلومه دي چې یمین نه خلاف نه مراد خپل ورکول ولې تعالی شوی خادم په لاس ورکول شي ولن ينال بنفسه مسؤول خپل ورکول ډیر بهتر دی او کله خادم په لاس ورکول شي قال موسی هو احد المتصدقين الله اکبر احد المتصدقين ما بل زکات وخت چې دا بل چاله ورکا نو چې دا ما څومره ثواب چې دومره راځو شو ما بل نفسي صدقه ورکړه او هغه ته چې چاله ورکا چې دا ما څومره وشو دومره راځو شو نو متصدقين تسنیه یو دا مالک یو دا وکیل
یا من المتصدقین چې الله د متصدقین کوم صفات کوي دا پیغام شامل شو شابه دې مفسد دې اسراف او تفصیل نه کوي ويرى طعام د بیت نور کې بیت زنیزدار او اذا عام دې صراحه تنوي دلالة وي كعرفا صراحة تدافع ورقا او دلالة سمعنا يخلي تفتي كالخاون ومحكي مزوركم مخفتي او عرفا والخان دالة تزمون كلي وطن كي تأخذ الأسوال قروا لشي ورقا يا لا تشمي لولا وانا إلا وظيفة ورقا لا عرفيتي جنري ومفصلة لي وكان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسبا وللخاص مثل ذلك حادث سے سلطامان ساتھی ہم کے خوشحال سے خشوع صدقہ ملائک ورکی دائم خطاب اجر بعد الشیعہ اور پتہ لگی دے رکھا کہ دا چندہ سوال دی وکیل شو دا خلقو او اغا وکیل بیا په صحیح طریقہ اغا سے کو لگئی اسنگ بتا موکیل وی دی جو کم ثواب دا موکیل کے دومره ثواب دی وکیل کیو بل نه کوي چې تا ته وو پیسې درکړي چې دا چاله ورکا نو هغه قانون دی چې به چاله ورکړي دا نو کتابونه نه څنګه دا خبره ها ابونا نه نه کتابونه نه دی هغه ورکړي بچا ریدا چې مثال یو سړي چې هغه ما نه خدای له لاسه تیارګي وکړه هغه نو ورکول یو بدمعاش یو لګو ویدلا شو مال نه راکړي بدمعاش لا جلال سړي دې ګورو ته بیا کړه دا خدای یو دې هغه ورکړه او نو ورمي نن ته کوم ورکو نو هغه اصلي طالب علم اصلي بده په پکاوالي تاوي د دې په مبارک بشما قبول هغه تاسو په هغه چې کلاره اصلي څه چل دی وی الهان د مې وکړه الهان د مې وکړه نو تعالی په دې کتابونو کې الهان د قبر نه لا تاسو ورته هغه تاسو په حوی شریف ان شاء الله راځي دې ښا صحابي شریف ما وینا وکړه خپل خوشاله دي راځي چې هغه هغه دې لاهور کې بيتي کړی دي ما دې په لور هغه لګي ان شاء الله هغه چې نن شي خبر اورسي صحابي شریف تاسو کوم او ان شاء الله راوړي په دې چې هغه مرګ چې راځي دي هغه غریب ته یو مشکل پیښ دي خساره ولما مدرسې دې ځکه کتابونه دې کتابونه مدرسې ده هغه ته مشکل پیښ دي دا مو کې الله مشکل وته په خیر باندې وته دا په کم کوي یو د زورو مسو پروا مکو خدا خو ضروري مباحث دي نو دې کې منډه شوال دې کې راځي چې صدقه لا صدقه الا عن ظهر غنا ظهر محمد زايد دي لا صدقه الا عن غنا مطلب چې مالدار سره صدقه ورکړي دا کامل ده إذا صار غير موجود شيء ولا لا صدقة ما يوجد الشخص خبره جعل الناقص بمنزلة كاملة صدقة وانتقل في غيره وردي غريب يقول كيف كاملة ماذا أغط ناقصة ومنزلة معلوم لكن بالحديث في الآخرة في أصل بيحتر صدقة جهد المقل جهد المقل ده يوصلي غريب لمقل أو کوشش كي شابه دي بيتي أو سمح كتير اول تعرف الله قرآن حکیم کی صفت کرے والذین لا یجدوا الا جهدهم دا جنی اب صفت اللہ کرے لا یجدون الا جهدهم صفت کرے اور حدیث کی راضی کہ جهد المقل خیر الصدقه لا نمون یہ تطبیق کرو اذا خیریت دا افضلیت اضافی دی دلته مالدار ما بهتره د غریب او کل معدوم په کوم نسبت دا په دې نسبت کې ډېر شی ورکړي غریب لک ورکړي یا دا مالدار چې ورکړي تبا خپور په سینې مال سره ډېر دی غریب چې ورکړي تبا خپور من وجه اغاث لله په کوم نسبت لله کې اخلاص ډېر دی او هغه غریب تبا خپور کې ورکړي اخلاص ډېر لک شی دی اخلاص او تاسو ما مخکې ویلو د جود په دا صاحب ویلو کہ مالی مصروف تا نسبت نہ کوا کثرت تا مالی مصروف نہیں مراد نسبت تا مالی مصروف چاہتا گو روا ما بقیت ابو بکر و عمر لچندی مثال ملت کرے ومن تصدق و محتاج او اهل محتاج او علیه دین فالدین احق ان يقضى او دا كان احق من الصدقه من الصدقه متعلق احق كل حق
او دا قرنګ فدین احق من العتق دا نو په حق ورکا فدین احق من الهبه وهو رد عليه دا رد کوئی دې په خبر باندې دا رد اوس مولانا سے په دې کې یو راپورټ باندې اختلاف دی لږ ځکه صورت کا مسئله دا څه دی چې سړي باندې دیون دي او دې دین نور کې یو احساس کوي دې په صدقه کوي آیا دا احساس دې په صدقه صحیح دا او کنه دا مولانا سے دوه قسمه دیون دي یو هغه چې محجور علیه دی یو هغه چې غیر محجور علیه دی کوم دیون چې محجور علیه نه دی لکه بادشاہ په اعلان نه کړی چې د تجارت مکوي نو پاره کې د علماء اتفاق د اختلاف نشته چې دا صدقه صحیح ده هبه شي نفسي صحیح ده یا تاقیم صحیح ده او ګناهګار دي اصلي دا کله نسبي سببونه دي اګه ته او چې کوم دین در باندې پور دی هغه نو ورته فرضي نو ګناهګار دي اصلي او چې کوم محجور علیه دی لکه بادشاہ لدا داینین دار چې بری سره زمونږ دی او څه په دغه خیراتونه کې جماعتونه جوړول موږ خپل قرض نه راکې یا څه د مال بربادي اسراف تبدیل کې لګیږي او زموږ په دې پورې نو بادشاہ په اعلان کې چې محجور له شدا سره باس د سره بدل نه پس هیڅ تجارت وغیرہ نه کوي نو بیا ای مسله سو صاحب یو پالي امام صاحب ای مسله سو صاحب چې دې سړي کې احتا د دې سړي صدقه د هبه بالکل نه صحیح کیږي کوي پر پیراتا او زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی کنا حر عاقل حجر نشتا نشي بندول تصرفات په نشي بندول که بادشاہ په تصرفات بدل په تصرفات نافذ دي او په چا باندې عبادت باندې کې دي شی اتفاق عبادت متعلق ته مولا اعلان وکړي چې خرید وکړو مکوي او د بیا مکو غلط دي نشي کېږي او دا قانون مجنون لیونی باندې چې اعلان وکړ پلان چې سره وسو کوم خان خرید وکړو نه کوي نو وکړه حر سموي عاقل او درې بالغ کنا بالغه چې سره سودا خرید وکړو او پلان اعلان دې سره ما کوي ګور فورت نو حر عاقل بالغ باندې امام سے پنځ حجر نشتا او د ائمه ثلاثه صاحبانو په باندې حجر او په عبادت د ټولو په حجر شتا کبا مولا په حجر دي او بل مسوي نابالغه پلار یا تکاکا په تربیت کې دی د نیکه او وی اعلان کې حجر پښتا او د مجنون د بادشاہ قاضي یا مشر پلار اعلان کې موري وي حجر پښتا پرې کې اتفاق ولې څه په خبره ده دلته معلومه شو چې دا اعتاق هبه وغیرہ او کتن پینی خو بل اتفاق کولی شي هغه باندې حجر بیانې دغه کې اختلاف نشته بیا ښا په مدیون باندې حجر کولی شي نو حاصل د مسلې څه شو چې یو سړی باندې دیني او تصرفات نافذ دي د دې په وړیا تصرفات کوي شابسي نو بیا څه شي دی بیا شراب نشي کولی چې حجر بیانې صاحب رحمت ولې دې شي دې د لاسو شي په پیزه ورته باندې خلک پیژاته یو بل موټر اخلي په ګرانو خرڅي په الله نه پیسې نه لګاله نو په نور په دې نو په دې نو ما سوې چې کده په نو په حاجت کې نشتا او کده په وو او دا غیر محجور حاجت په نو په اتفاق د تصرفات نافذ دي او کده محجور علیه دا ائمه ثلاثه صاحبین په نسبت باندې تصرفات مردود دي او د امام صاحب په نسبت باندې نافذ دي اوس په څه څه دې سوې فهو رد علیه ظاهر کې ترجمه الباب کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان مسلک د ائمه ثلاثه او صاحبین سره فورت خیر په موږ د حجت نه دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او په موږ باندې حجت نه دی ليس له ان يتلف اموال الناس اذا خلق مالونه ولا کلا کوي زمانه دې او دې بیا هم لګیا د موټر په لښت کالي او په دې لکه پناه خرڅي او په دې لکه اخلي په شل لکه پناه خرڅي په لکه پناه خرڅي په دې خلک پیدا او دوی به راوړي البته بس کومه البته متبای جوړي د خلکو بربادي دوی دي او هغه دوی د خلکو بربادي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې حر عاقل بالغ دی په استث په پابند دا خو د رښتیا خبره شي کنه ظاهر کې مونږ تر صاحبانو د ایمو ثلاثه دا خبر مضبوطه ښکاري دې زمانه کې کئی داسې بعض خلک
چې قرضداري چې ګیر شي کنه قرضو کې نو څه چل شروع کی دغه چل شروع نیټه زموږ خلک ته نیټه اندر پلې وته نیټه کوي او اندر پلې سودونه شروع کوي په خبره نو ظاهر کې هغه بیا څه کوي هغه نیټه پر روانه ده ته وتر شته نه نو بل څه چلاشي هغه پیسې قرض غواړي چې شل کراکا او بیا بدله درکمه پلس کراکا او شل کراکا کوم بیا لسلو وسود شو دا یو طریقې جوړه کړل موټر والی په شل لکه واخل په شل لکه هم مزیدار موټر والی نو هغه په بل باندې پناه ته په 15 لکه خرج کړي هغه سړی خو دې ته ګوري چې ما خو شل شوی د 2 میاشتې پس پیسې راځي د په 15 لکه خرج کړ د لیدل تقرر خلاصه کا څو پیراله شل التداغه نه کړاله التوسته التبل والی په شل لکه دوه والی وسوله یو غشتو دوه واخلي اغي قرض خلاص کی نور په شی زیات شو التبل والی اخره کې چې کوم ورته ټول غار وکړه دا زموږ په وطن کې لوی غم جوړ دی دا اندر پله د نن سبا چې څومره غمونه جوړ شو کنه ډبل شا تریبل شا فور ټیبل شا فیف ټیبل شا دا ټول دغه لوګ ټول دغه اوس هغه په موټرو کې به خلکو کول دا سودم دی د دې داسې طریقه خلکو کوله چې وایي موټر راکا موټر نو ورپا تر د خپل چاله کتاب البیو کې راشي هغه دا چې کوم منقولات دي هغه کې به انا بيع کې چې قبض وکړي په خبره چې الا به یو شی خرڅه چې سیو کې قبض وکړي قبض نه الدلال شي هغه ته مال موټر راکا په 6 لک روپے موټر وای نو بیا ته او مخ خسرې واپس ورغی په 15 لک نه په بل څه سره پاره خرڅه او په مې په 15 لک خرڅ کړ نو نه په 15 لک ورکول کې سوې په کولې شي سود نشو په هدايت کې تا جزئیه نه لري شراء ما باع فاقل مما باع قبل نقد الثمن تاخذ بدل الهدايه شراء ما باع چې کوم شي په خرڅ کو هدي واقع واپس په اقل مما باع تذكر ور باندې په شل لک او په 15 لک دی واقع قبل نقد الثمن نارو دونه البته د باندې په نقد ما ده په شل لک واپس په هغه په 15 لک په نقد خرڅو ټیک ته تخلل د ثالث پکې راغی بیا هم ټیک بل ځای خرڅو بیا هم ټیک دا لیکن دا یو دا هم شو دې مسله ته دې بداوا چې موټر بنو الکه ما یک چرای خرڅه کا رسول په شل لک خرڅو چې هغه د 15 لک لکو بځه ټیک شو بل مرګري باندې سود نه ځان نشي بل شریکوال به نه بل مرګري به نه تا په خرڅ کو ځکه نه دا او ما په ما په 15 لک خرڅ کا تا په 15 لک شو دا څه څه بدل ورته اسبنو تاسو خبره ده اسبنو بیا به څه سوداګانې کېږي ګاډي مې دوه خرڅ کړو دوه مو واغېستل ګاډي بنو ګاډي مې درې خرڅ کړو درې مې واغېستل ګاډي بنو دا سود دی ربا سود دا اوس نن سبا مولانا صاحب په مردان کې نن اول نمبر په ټاپ روان دي نو په صوبې ته کوم مسعود هر تبا کړ دي ظالمان چې کورونه خاصو تخته چې ازمه کې خاصه کې لارو تخته چې دکانونه خاصه لارو تخته سود کوي سود په دې ګناه اشد من 36 زیاده شپږ زناګانو یو روپے د سود زیات غلري او د سود متعلق وبال تاسو نه دی ورته لکه یو انسان چې خپل مور سره دی په هر کیف او ظاهر کې د صاحبانو او د ائمه ثلاثه خبره وته مضبوطه ښکاري دې کې مخالف د سود نمبر چې بچاري راځي ربا نم خلق بند شو او د دې سړي ربا دیونه چې په خلاص شي لیکن مولانا صاحب د په حق ذات کې ټیک تا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا څه مکوا دا نور طریقې شته بل طریقې سره حجر په ودی کې د چې کمال دی بادشاہ ته بدجون دی نو بادشاہ مجنون په جیل کې چولی شي غریم جیل کې چولی شي جیل کې واچو ماته ولا خاصه خپل پټې د نور نه سودونه په سره پاره کې خاصه د چې بيع شراء کوي خو چې به خرڅ کوي کنه نو بادشاہ دې څه خرڅ کوي څه خرڅ کوي د لازمه په خرڅ د لازم مخکې ورکم بیا خرڅو دلې ورکه په قرض کې نو د دې د پاره د حجر نه بغیر نور طریقې شته حجر ولې کې دي چې خط تجارت کوي
کېدای شي دې بهترین تجارت وکړي، کېدای شي دې بیا ځمکه د هغه خرڅ کړي او د هغه ځمکې نه ډېرې پیسې وصول کړي، کېدای شي په هغې دې ښه تجارت وکړي او مدیون له ځای نه خلاص کړي، ځان یې به ټوله پیدا کړي. زه اوس ورپسې شه. نو دا ردون دا د امام بخاري رحمت الله علیه خبره ده. قال النبي من اخذ اموال الناس يريد اطلافها اتلفه الله. خدای بوله یو سړي چې هغه قرض په دې خیال اخلي چې دا زه بس د خپې لاندې نه کړم بیا دې رانه والي اتلفه الله. تقص ده ډبل شو تریبل شا د خلکو نه پیسې واخیستل پاره واخیستې خلکو پیسې هلاکول نه په جیبو کې راځي املاله ختم شو برباد شو. دا چې د مضاربت پیسې تاسو نه ورغلي دي املاله نن پاروزار کوي یو ځای ته دا ګناه. نو الکه مونږ وایو چې دې کې خدا نشته دی چې قادر په حاجر وګړه بګستا کار خننه مونږ وایو الا ان يكون معروفا بالصبر ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصه. مگر یو سړی دی هغه صدقې کې یو غریب دی ولې معروف بالصبر دی څه مطلب فلان بیون نه راځي سبق فریادونه نه کوي موقل دی نو دا بیا بهتر شو. ولو كان به خصاصه فعل ابي بكر حين تصدق بماله ومديون كونو كنا غریبو معروف بالصبر وفریادونه نه کول. وكذلك اثر الانصار المهاجرين طول بالونه ولا وکړ. نو دا مطلب څه چې بهتر صدقه خو ده غنی ده لیکن یو سړی معروف بالصبر هغه مقل دی هغه بیا ډېره بهتره خبره د اخلاص په کې دی. نه نسمع اذا عند المال بالكل ده حرام دی لیکن حاجه نشته وليس له يزيع اموال الناس بعده الصدقه لك الصدقه ورکو داسې مکو مونږ وایو دا ګناه ده ګناه نشته حجر نشي کولی چې کني په دې عشره باندې کې قال حافظ مالك قل يا رسول الله ان من دولة اخر المال صدقه الى الله ورسوله الا امسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت وان امسك سهمي الذي بخير. مونږ وایو دا حجر په نه کوي دا په مشوره ولا ورکړه. الله اکبر نبی رسول الله څو ورکړه مشوره ابو بکر دا نه ورکړي دا ورکړه ورته معلوم دي چې دا جدا حیثیت نور مال راوړل د جدا حیثیت دو سر پسې تعول چې دې مشقت برداشت کې تا تراجی تعول چې دې مشقت برداشت کې آل يعول او پیجنه کنه او څه دی ویل کېږي رجوع ته ویل کېږي تعول چې ځان تراجی کې ځان نه جدا کې ستا بچی دي او یا خزر ده یا ماشومان نو فرد دي هغه صدقه دو ثواب لري یو ده سزا لا څه ویل کېږي د سره رحمه رب دې ثابته ومن فرحتنا وسلمنا فرحتنا وفرحتنا جماعتنا عاقبه من جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم يجب ان يعاقب الله او ذات سوال نساتا ها يعاقب الله ومن يستغفر سوال نه ده یو څه فقیر دی او سوال کې ځان باندې استغنى ځان مستغنی ده انا مغوا یو نه لا شابته والله اعتماد تامه مکوي سوال مکوي رب ذوالجلال کې اعتماد ساته لما قسم د الله فضل چې د اموال او خزانه کنجي الله تعالی چې بل مالدار له ورته تعالی خپل درکوي او یقین زمون کمزور دی اعتقاد زمون کمزور دی ولې الله باور ساته خپل دین مزري دا خپل پټلی مزري دا دې دې بیا علی شان دا پیغمبر نسبت دستا او د پیغمبر مبارک باندې کې وی نسبت کوي نسبت محرم او په الله یقین ساته کې موضوع الله دې خدای الله په لاس کې دې خدای الله په لاس کې یو ایماندار او تاماندار وي نو مې یستار دې خپل خبره په مشتای په سوال مکو او دا سوال مختلفې طریقې دي بعض خلک دا پیسې راکا سوال کوي او بعض سړي داسې طریقه جوړه کوي چې هغه سوال طریقه دا الفاظ استعمالي چې هغه ظاهر کې سوال نه خو په حقیقت کې سوال وي مکوا دا ګناه ده او شابه عن غير حدث عن شعر نبي عن ابي هريره هذه طالبين کنه دوا پر تکوما دکاندار ته دوا ځان تکاو پیسې روبا الکه طالبي خرڅه مخالصه فانصر زړه زینو کې سوداګانې کوم بعد خلک مو پیژني نو یو بل نه تاسو دې مالک ته پر راول صدا کو وسو به شي کار کوي یې غرو ورسو نو ګور تاسو یو سره دې پیژندلو تعلق دې وسره او دا دې سماله چې راته تعلق په پیژندلو سودا کوم خبره به خیر
ته د کوی کې یا د مې احترام کوي ما پیژنې د بخت نه د مې احترام کوي او د سودا کوم نه ما د احترام د وجه نه ما ته ډېر څه کړو شي برکت ده دا بیا به ستاره خبره ده لیکن نه تدید نه تدید نه شرطه وفي فاحدثنا محمد بن علي بن ابي يوم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل حدثنا ابو بكر بن مسلم كان عن ذلك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعليك فذكر العفو والمغفرة أجل ولا أحد من البريد بلّا وركا وبلّا ما أقول بجيا أجل ولا أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بس خاصونه بسيجر خان تجربة كنا في ذكر بلند يخل فيلم مثلا كي خان أنا paper تار لقوله عز وجل الذي ينفقون أموالهم في سبيل الله كما يدعون أنفسهم ويعلم الآية ومن حدث عن التقوى أوزر ورقول بكار بشابته يومها وبه قال حدثنا الله عنه عن مرض السلام الحاكم ببيت عن أنه قال من كان حدث خلقنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محمد من كل من قوله ثم رستقيم من ذكر رسول الله والتقسيم كمان بعض الصحابة على التقسيم والتعديلها وبه قال حدثنا إيه خلق لا تدقيق ترغيب ورکاوه سفارش پکې کول چې مهرباني کې صدقه ورکړه خبره دا سوال نه ځان نه غواړي بل نه غواړي تقرګې د مدرسې چندا یا د جمعه چندا سو نه غواړي چاله غواړي بل دا سوال نه دا سوال مضمومه تعریف ما کړو ها تملق عن الغير على جهه التذلل والتطفل بل نظام مالک کې بل او تعالی غواړي جماعت غواړي مدرسې غواړي جهاد غواړي بل شي غواړي نو دا تملک نه کې بل غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړی دا بوت لپاره دا دې په دغه راشي او بل دا چې تملک کې او که تملک نه کې مال کتاب راکړه سبق پکې بیا دا واپس کړو دا سوال نه او که تفصیل پکې دي مساوي د مساوي غواړي التماس کو یا خلاص دي ته دا شی راځي ویږي دا بیا ته یا دې مله کو شو براوړه او یو ګیلاس پیرا یا موږ د کتاب یو کې مال راځه نو سوال مضمون نشو ښه چې تاسو وی هغه کې خپل چینګي هغه کې ځان کمزوري نه سلام چې ارسل لري ابي ګنا ده ها علي بن ابي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه رسول الله مبارک حرام ده بیت المال له وخته ګوره سفارش کوي اجازه المسلم کی القلب قلب بغړي باو به اصل کې باو بغړو کې فرق باوګان په خوا باو نشته او څو درګران شو بغړي خو عام ساده باو غټي دلته یې باوګان به وته وي دا لاس په دومره ډکی غټي او دلته کې پکې تارونه لګېدلې وي او د ګوتې وسره ګوتې پکې لګېدلې وي اړې قیمتي شي وي نو قرب او الخرص والو ته وي وفي قال حدثنا مصطفى قال حدثنا ابو وعد قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءهم نبي اشفعوا ما تشفعتم ولا سؤال لدي توجر ويقضي الله على لسان نبي ما يشاء شفاعت من الواجب دي كما والله ما كل مخلوق في تشيء ورقه كحقدار ورقه كحقدار له ورقه كشيء له ورقه وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو وعد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عليه وانا شابته مذهب ترى مذهب او تدري شي پتا ته صدقه نه کې خدای تعالی دی مذهب ترى مال مبند دی الله دی ورکوا الله مدرسي ها وبه قال حدثنا عثمان بن ابي بكر قال حدثنا عن عائشة بده بلا ما شمیر اما ته پشمیر ورکې الله پشمیر درته بشمیر موټی ډکا ورکا الله په موټی ډکې یو درکې بدل ها خدا به دې به شو دا رسول الله مبارک دا په صحابه کې را صفات موجوده دا په ابو ذر کې را صفات موجوده دا په عبد الله بن مسعود کې موجوده قسم په خدای خلینا وتلو صحابه بل شان هسته دا په کې دوی منو وی ته وی دا ما وی دا خدای چې په 50 کروڑ ما سره خبرونه نشوي خدای دې مال د وجنه وی مالي كله ما صدقه فی سبیل يمسك عليك بعض مال الذين تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون قيمتي باب ابو طلحه في هذا دال اختلاف الصحابه الايمان الى جهه النظر
رسول الله مبارک خبره اعتماد لري تاسو ته موږ 50,000 کله ترغیب درکو نو بدل نه وایي د جمعه مدرسې لپاره ځان لپاره نه ماته ده وفي قراءتنا وعن عن بن عمر حدثنا محمد بن علي عن حجاج بن معاذ عن ابن عمر بن الماضي بن سلام عن بن عن بن عبد الله بن زبير اخبر عن ابي جابر بن حجاج بن صلى الله عليه وسلم فقال لا تعيدوه شيء فيوحي الله ولا تستطيع مقابله على هذا المقابله فلو في ذكي نبي يرزقي منا وبيوا ما استطعت السمره دي والقوان لا بد اخذ الخاون جدارة خاون دې بیا شو مخه سخي او خدای به مال ورته خاون دې مال بخلاص یو ځل دا کارو دې خدای دې مال په پټو ته پوهه ته هدا خدای دې پوهه چې وې د پټو ته تعارف کړی دا دې خدای تعارف په باندې سره کته ګوري خاون دې چې نو وخت دې نه تبرع یا ګوري خاون ما خاص دې چې په دې کې څه څه یې رسول یو صوت مې یو وخت راځي دا حالت ګرځي دا وبنه کوي چې کمانه هغه وخت حواله ولا او دې سوچ کې مچ د دومره پټي چیرې شو عرب کې خلک ګرځي دې اوس په کوم شي اوس په کوم شي تاواز راکې راځو دې اوس په کوم شي نه کوي چې نه هوا اي اما اوس دا نه کوي چې دا کیږي ولې دا کوي چې څومره کوزي نورې راځي با او دې اوس پېښوي جبلي کنا پېښوي جبلي دنا دوسو پدې او د نو باسي کوي نو با نورې ده نو باسي ده دا نه کار نه هو مخه ده دا نه دي نو باسي نو لدی کی با ما خله ولا دې ورپدې اصل کو د کټو پاتې راځه او دې کار څنګه نو له مراحل جنوي او جامي وایي او د کار او مستقبل دی او هغه نو کوي یو څه د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اصل الله تعالی 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 دې په دې کار کو دې کار وایي وكما قال رسول الله رأوكم فلما فتاني وصل رسول الله ومن عبد الله علينا هذه كل بلاد يقول علينا من قول الله تعالى تكفرها الصلاة والصدقة معروف تقي مناسبة الزبار في الجبر كل عجب فإن هذا من ذلك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بينهم وأن دون غير ذلك أن يحدث محدثا في آله ورسول في ذكر المحكمة وإنما حدثنا هو أن يحمل هغه چې ما کلام ویلې تاسو ته دا نه کو د کفر اجر اشتکل اشتا دې ته خبره تفصیل په کتاب الایمان کې تیر دي چې دومره ده چې دنیا کې په الله فواید ورکړي او دا هغه پیدا ده چې دا غیر برکت سره د ایمان نصیب شو ها فيأخذ الله بن عمر عن حديث بن سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد فالحمد لله بالجانب والسلام على الأحسن والسلام من بعد الصيام من أجل قال صلى الله عليه وسلم أسلمنا على مسلك المسلمين ورحمنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخذنا محسنين أو على سوي أقصى وركي لما عليك سمنا التواكي بكرة درسيكي ها عن كل هذا رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كان يدعو بالمسلمين كان هذا ما يدعو بها المسلمين وإنما أخذنا الحمد لله على أحسنه وكان وإنما عملني عن كل هذا ورضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال المسلمون أن يمكن ورګي دا د کتابونو نه دي ها یا بولیاو طالبانو چې کوم دیونه دا کتاب الحیل قضیه جیب کې پرو پر بده ځان احتیاط وکړه مالا په مدینه منوره کې قسم دي جاریه نه راو دومره ډېر نور لګو نو چې راوړل نو ماته وی دا یو څه او دا چې زکات پیسې دي چې چلاوه زکات پیسې دا چلاوه نو انسان حل دې له خامخا وسو سره ما ورته دا پروګرام د خپل خاندان په خپل کلی کې چې دا ثواب شو دا په خپل کلی په خاندان کې څو غریبانو شته یو څه نه دا وایي ما کار مثلا چې پر دې مو په ځای په سره اخلاق دلته ورو بیا په مختلف ملایي بیا باندې ملایي او سم مسله وته نه کې خپل رشتہ دار دی غریب دی اولاد په نسبت د دې چې چاته دا کې ورته مې دا الته کې غریب دی او بس غریبانو ورته مستر خبره لا
یا واپس راغلی نو مال یو سوریا راکړي کوي پتا زکات کی نه باندې کی وی خدای دا اته عام صدقه استعمال نشته ورونه کې مې سوچ وکړ چې دا پیسې زکات ماغه چې ما جیب له نه راځي بل له ورکول او مال خو څه نه راکول چې هغه ته مې سمالارو خو موږ نه پکې شي څه څه الله دې څه څه کوي څه بالکل مکوا او څه ستره د شریعت مطابق کار کاوه چې په پردي مال تاغه باندې نشته نور زور دي او رزق ته په لاس کې قسم په خدای بخاری مخکره تلاسته او قسم د تخمو د خدای او رسول خبره کړه قسم د توخم کړه نو هغه کې خو دې خبره نشته ومن حيث التجربه تصدق تمام کواله رزق مکوا شریعت مطابق سم کار کوا روزي الله درکې خبر ده والله ته خدای پاک پټي غوندم دا کړل چې وځي محتاج دی مسلمان ته پټکی والا بس څنګه به پټکی د خدای محتاج دی او ګیره والا بس څنګه د خریل مخ والا ته خدای محتاج دی ازمایښونه راځي په مونږه راځي په تاسو راځي کله نه مونږ سره بل نه قرض وغواړو نه ده چې ګني پیسې وي بل نه قرض خدای پاک پیدا کړي راځي او د تدریب په بنیاد نه د تدریب په بنیاد نه لازم نه دی روزي خدای پاک دې دا او چې نه نو خدای دې په مرشي نو چې په دې خو جنت ته کړ نو ځان دې دلیل کې دنیا چې په خط په یو ځل په خامخا کو نه بل پاو دلدله مسلمه ته ټکو په دلدله راځي او دلدله بیا ورجی دلدله یا دلدله ورجی رسید دلدله ورجی دلدله ما پتا ما مورید دې بیا بس کی مې مروبا وی مروبا مې ولې څه ده مریدا نه مریدا para qué بیا دې نه سری دا خبره دا ډاکټر ما تاسو نه ورته شي زما بابا چې ما ته خبره کوله من حيث دې نه کو دې دې خپل ځان کارو یو زوم یوم خوروا یوم موروا مور به یو واکه په خاطر نور کور کې سنو پاګه کې به ګوتارا نیمه به مو خپل نیمه به خور خپل مور به وي مال دانه کې نو مال ډیرو خو د تربورانو نه د مور زرا تختول یو مته تربوران نه مال او پلان نه پلان نه تربورانو نه تخته ډیرو چې څو کې راځي نه مال دا جوړ او ماشومان ته به سبق خاو جنا کوتا ناغي براله د پس لارو کوڅو کې راځي غنو پوسټ کې راځي ډول هغه شاګردا پاره به مو دا جوړ بابا جی زموږ ما زه خدای مولا کړم او په دغه مدرسو نه پتن خاص خلکو بوتلم چې درس کوا او ما تنخوا قبول نه کړه مال خدای دې خلاص او مونږ ته ویل افلار لري خدای زمانه لري او تاسو نه خدای تاسو د پلان نه لري او تاسو نو بچو نه تاسو نه خدای دې خبر کوي الله باندې توګه خدای تعالی څخه ورپسې شه يقول بما سلم ولما بما أشرقت وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا الإمام عن سفيان رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أشرقنا من ذلك كان المدرك فلا يقول بالحج مثل ذلك فوصل من أن يحصل دغه مدرسې ته په سیکل الله غواړي دغه مدرسې ته تورنځونه به په سیکل لاتم په سیکل دغه مدرسې ته به سوزکی پورې خطو سوزکی تعدل تاوی بنو نو آتت کتابونه بطرح کیو نو اتمانزو کی وزیو شن پکی بنا دا په ډاټسن پورې راځي په سوزکی پیاده بسلم په خدای باور ورته مدرسو او ګاډي کې وځي نو پیاده وو اتمانزو ته لاړ نو اتمانزو نو په ګاډي کې وخته واپس پکې دا د دنیا نظام روزي خدای ورکړي ځان باندې نظر لري اصل خدای ورکړي دا ایمان وساته تاسو په خدای چته نظر لري دا حقیقت خدای خبرو دې خبره پر سمون ته متوجه اوسئ چې نه نه ده خبر خلاص دا نه دی دا کوي په پسې شه فأما الله تعالى فقد الدنيا في وجهه وأمر وكان اللهم اعطي منفقا عليه شابته پیغمبر په دعا کوي او خدای به قبول اللهم اعطي منفقا مال خلق خدای چې چا مال خرج بدل چې خلق ثواب ته وي په آخرت کې لیکن ظاهر متبادل دي دنیا بدل پیغمبر دعا کړې د مولا ته بدل خالص
ولا بل نه غواړي بل نه ورته وبه قال حدثنا سليمان بن معاوية بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم يقول اللهم أعط منفقا خلفا أو بل اللهم أعط ممسكا تلفا ثابت فهو مثلا المسلمات المتصدق والرجل وبه قال حدثنا قال حدثنا وقال حدثنا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال البشير والمستشرق والرجل عن ما جرى من حديث حدثنا ابن عن قال قال وسنا جعلنا عبد الرحمن بن عباس رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البشير والمستشرق والرجل عن ما جرى يسعى الخير فشان أغذ وصلت الغريب إلى أصبره من سديهما إلى تراقيهما دې ځای نه لري پورې وته دا کلکه ده دې ځای نه مراد د دنیا د آفات او بلیات دا اکثر دې ضرورت پراتی دې پکې کېږي نو بخیل کوشش کوي لوړ لګي چې دا لرکم نه لري او چې کوم سړی متصدق دی اسه چلو کی صدقه ورکی چې صدقه ورکی نو تو غرض غضب الله مصیبتونو ته ځکه چې خپلې ګنون ورته لاندې نو دا مصیبت د دنیا په شان د زغره په چار راغلي او تکالیف د دنیا په شان د زغره چې مړې ته پرتې نو دا په زورونو نه لرکېږي څه مطلب دا په خپل عقل نه لرکېږي دا د الله په مهنت نه لرکېږي څه لرکېږي په صدقه دې ترغیب شو ها هر منفق لا ينفق الا صدقه صغره خورشي ما خايف خورشي یا وفرت على جلده وسرمن خورشي حتى تخفي بنانه وانتو ترى ورسيږي وتحفو اثره اثره او بل روایت کې چې قوت ته وګورئ بیا ضرور ختمي واما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا الا رزقت كل حلقه مكانها دي په عقل لري په زور لري نه لري او دې زور ورته فلا تستطيع تا ورته مسلمان داوود چې جوبته او حمدلان داوود جنته یو بس چې جوبا شوغیته وما قصغرت الجنة جبنو في فتوالي دي اللي يفعل كله جابده وقال لي صاحب من جامعة يقول أن جنة بيجينا تشابه يا أيها الذين آمنوا أنتم من طيبات أنتم على وبما آمنا كنا وإلى كل من يحمل ربنا على كل مسلم صدق وعليه السلام عليكم جابته صدقات نفسي عملك كسبك وورقة وإن قال حدثنا أبو بكر إبراهيم قال حدثنا أبو بكر عن سيدنا أبي بكر عن سيدنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من يريد يقرأ ويقرأ قوله له قال ولا حدث أو كم يوحد الحاجات ملهوب حيرة كان أكثر مددك زمرة والكل شيء زكاة وصدقة يوم أعطى الشاة نفسي في أرض والكل شيء او پرمی کې خپل انداز معلوم دی او روان دي دا شابه وأتى إلى نسيبة أنصارية أغيلا أم عتية وقع أم عتية رضي الله تعالى عنها نسيبة دي نبي دي نسيبة دي أو نسيبة دوارا فأرسل إلى عائشة منها نسيبة أغينا عائشة لسشيرة وليغا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقال لا إلا ما أرسلت به نسيبة من ذلك الشاة تاتي ولكم شاة وصدقك والقيد أغيرها فقال هذه فقد بلغت محلها تبديل يذكر تبديل لا بالكرازي أغير لها صدقة وعليها صدقة ولنا هدية قال يو شاة صدقة دار الزكاة مرفوع شيء على تفصيل بلا شيء بس بقول بلا شيء وی بلار ته زکات ورکړه چې دا چا د ورکو بلار بل دوی ته ورکړه نو ګونه وکړه چې چا له ورکړه بلار ته اختیار وکړي چې تاسو خو به ټیکتا او کنه بلار ته دا وی چې وجنبی له ورکړه بلار ګناه کوي سو سر اپنے بڑوں کو زکات دے سکتا ہے کہ نہیں اور بالکل ورکول کی جملہ کچھ لور لوز کی لور لوز ہوتی ہے زمانہ کے بعد ایسا ہے کہ لور لوز کی ہونے ہوتی ہے جو یا نزول لوز کی بہو سے دو انګور لا انګور لا ورکول شي خدا حیله جوړول چې حیله ورکه نو په یو طریقه لور لا ورکه نو لور لا خو انګور د دې خري دی نو مطلب لور لا ورکولي یو حیله ولا جوړه چې د دې پورته دی ورته دا مقصد دې نه او بچر کې زوم دې غریبي او هغه چې عامه په وانه
تاسو شیواله چې د زوم په استعمال کړئ جامې په ولا والا بوټان په ولا والا تپلې په ولا والا دا چې دا څه ولا وکړه سر زکات ورکول شي لري ویل شي ورکول درای فقیا مراد کیا درهم جو فی او ورفی درهم اقل مراد لو سړي جو بل پور کې واده یو خاونې مرشي وي دا د شي واسطه بل پور کې واده بل پور کې واده یو د زکات پر قاعده کلیه شو اوس په دې دونه مرو واسطه بل پور کې واده نه جنت کې واده فقیر تو اسنا زکات دینا کې طالب استاد دمو دا بلا شي ان شاء الله الک دا کلمات برکت سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده دا یو روایت کېشتا مکه دې یو نصاب تر رسیدلی وي یعنی صاحب نصاب وي او د سود خور وي نو په دې باندې زکات شته او ورته ته بالکل ورته الله نفسي صدقه د مسجد چنده کې بالکل ورکوي شي نفسي بیوی اپنے زوج کو فدیہ صوم کا دے سکتا ہے کہ نہیں ورا خاون خذل خاون له زکات ورکول شي شرعاً مسله دا ده چې خاون خذل خاون له زکات ورکول شي غریب وي او زموږ علما دې زمانه کې فتوا نه ورکړي وجه سره هغه زمانه کې اموال مشترک نو د خاون به جدا مالو خذل به جدا مالو دا د رسول الله مبارک خذل تقلید صدقه ورکړي او خاون سره مشوره نه کوي ورکړي او سره مشوره نه کوي مال ورکړي دې زمانه کې په اموالو کې مشارکت ده د خاوند د خزي او د خزي د خاوند اخذ له خپل محرم نه ورکړي او چې کوم جهیز د خزي له غم د خاوند وي یو جناوله واخذ ورکړي زمانه کې مو ورکړي ها خدای خاوند له خاوند خزي له قطعا ورکړي هغه زمانه جدا بوا او د خزي خپل مالو د خاوند خپل مالو د کلی د دوه خزي درې خزي به امال به خزي له طلاق او صدا سره به یو خزي به ډیر خاوند د اجازه تاګي طلاق کولی شي او د خزو کې د خپل عمل د صدقه له خاوند نو دا جدا مسله وا او جدا وا دوسر پسې شي کوئی کسی کو صدقہ دے دل میں نیت ہو ذمہ بالکل ضرورت نہیں تفجر لگا تو زکات ہم سب چارہ وقتی اور مستحقی اور جب آغاز انہیں کیوں بدلے کی نیت میں پیار سکتا نیت خدا ضرور ضروری ہے جب ہے نا بل پیو سری تو خوشحالے کے وعدے کرے اور تو اللہ خوشحالے کے پیسے والے مبارک وعدے کے اور دین مستحق زکات انہیں زکات کی بیا صحیح تھا اور یہ ہم فقہاء لکھلی دي چې په اختر کې چاله پیسې اختر ورکړي دي اختر خلک ورې کېږي نه او سړی مستحق د زکات او ته پکې نیت د زکات کې په خپل غوډونه کې بیا سړی دا نیت د زړه له اعتبار دی په خپل